ګرانو کتونکو 400 خلک د خپل پوځ سره او د خپل ملک سره چې کوم دي څنګ په څنګ ولاړ دي او هغوی سره به چې کوم دي خبرې سره د پاکستان مقابله هیڅوک الحمدلله نشي کولی ځکه پاکستان ولا مسلمانان دي الحمدلله د لا اله الا الله محمد رسول الله په جذبه سره جنگيږي او ان شاء الله هیڅ قسمه هیڅ غیر مذهب چې کوم ان شاء الله پاکستان نشي ګټلی دا ګرانو کتونکو تاسو نه انډیا ته د 400 د تاجرانو طرف ته پیغام ورکو چې د پاکستان معشوم زلمه بوډا د دې پاکي خاورې د حفاظت لپاره کفن په سر تړي او د دې خاورې د حفاظت لپاره براوځي مودي ته وایو که ته په خپل سټرینث باندې ته په خپل تعداد باندې مغرور نو دا د یقین سره وایو چې ستاره 200 کسانو زمونږ یو معشوم بس دی ان شاء الله ذلت رسوایی او دا بستاوي او پته او نصرت به ان شاء الله دا مسلمانان دي زه خو بس ساده او دوه خبرې کوم چې د یو ټرک هندوانو د پاره یو چاکو بس دی ان شاء الله تعالی څنګه چې ما دې مشروع وي موږ دې په صرف ورپرې دي نو دا پوه دې موږ ته کونه ټینګ د انډیا ان شاء الله موږ ولا بس یو آرمي چیف صاحب باره کې سوای زمونږ آرمي چیف صاحب پاک آرمي چیف صاحب دې زمونږ او ان شاء الله چې هغه زمونږ د پاکستان لپاره په صحیح طریقې سره جنگيږي ان شاء الله اسیم منیر صاحب حواله سره اسیم منیر د ګریټ پرسن اپ مسلم یو مسلمان چې کوم چیف جسټس دی داغه نظر چې بهادر او نور انسان دا په ټوله دنیا کې نشته وایي چې بس موږ د لشي کس ورته مقابله کې موږ په خپل سره مبونه ټولو ورځو ته بس ورو منګه په حیثیت پاکستانی عوام د خپل آرمي چیف سره د خپل فوج سره شانه بشانه یو زمونږ وینا زمونږ مال زمونږ جان دا ټول د پاکستان د پاره دي او د آرمي د پاره دي ان شاء الله موږ په پاکستان باندې دوه قنم خراش نشو برداشت کولی موږ دې پریدي بیا تماشو کې چې موږ څه کوو پاکستان نو د ټولو د تاسو وینې د تاجر تنظیمونه دي او تاجر تنظیمونه د ساره د سی په 400 کې دغه مظاهره چې کوم دی رواني د یکجهته د پاک آرمي سره د یووالي د ملګرتیا او دغه مودي سرکار ته وایي چې تاسو لپاره صرف د 400 تاجران کافي دي نو دا خلک چې کوم دي دا راوتلي او د خپل آرمي چیف دغه مړانه دغه بهادري چې دی وخت په بارډر باندې موجود دي او دغه بهادري چې کوم دی ومن کې جذبه نور پیدا کړ بلکې خلکو کې چې کوم یو والی راوستي دا چې کوم دی هم ډیره مهمه خبره ده مخکې خبره ترې کوم